نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو نو دا بلال رضی الله تعالی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی راغی وی ابوبکر ما ته اجازه راکړه زه جهاد لزم ما د خپل محبوب نه ډیر اوریدل چې په جهاد کې ډیر زیات ثواب دی ما ته اجازه راکړه زه جهاد لزم ابوبکر رضی الله تعالی ته بجړا شو ته مې ملا ماتای زما محبوب جدا شو هغه رانه لاړو ته راته مسجد نبوي خوشې پرېږدې چې اذان پاکستان کېږي ته رانم ځې بلال رضی الله تعالی فرمایل وی نه زه دلته نور اذان نشم کولی زه ځم جهاد ته زه نور مدینه کې نشم پاتې کېدی حتی تر دې پورې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مجبوره کړو او لاړ شام ته هلته پاتې کېده په شام کې بیا د عمر رضی الله تعالی دور خلافت چې راغی که نه نو بیت المقدس قبضه شو شام قبضه شو نو عمر رضی الله تعالی وویل وی دلته کې زمونږ یو ملګری پاتې کېږي بلال ورته ویلی شي مؤذن رسول ورته ویلی شي مال هغه راولئ چې په بیت المقدس کې اذان وکړي نو خلک ورته وی امیر المؤمنین هغه په جهاد کې شریک دی ستا په غازیانو کې ولاړ دی وی کوم دی وی دی وی بلال راشه که نه راشه نو په بیت المقدس کې هم بلال رضی الله تعالی لومبې اذان وکړو ګوره ورته ښه په بیت المقدس کې لومبې اذان چا وکړو بلال رضی الله وکړو نو عمر رضی الله تعالی ته ډیر مینت وکړو وی بلال موږ دې یوازې پرېښي یو مدینه دې خوشې پرېښې ده راشه مدینې ته که نه بلال رضی الله ته ورته ویل نشم درتلی زه نشم درتلی ما ته خپل محبوب یادېږي مدینه ډېره مبارکه ځمکه ده خو زه هلته برداشت نشم کولی چې درشمه نشم برداشت کولی رانغی خو چې شپه شوه اوده شو که نه نو د شپې خوب ویني نو نبی علیه صلات وسلام ورله په خوب کې راغی نو نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي بلاله ډېر بې وفایي ښه بلاله ډېر بې وفایي زما د مرګ نه دې وروسته زما کلی هم پرېښودو دا دومره بې وفایي زما د روزي خو حال هم نه راځي نو چې سار بلال رضی الله تعالی راویښ شو نو خپله کډه راوغسته وی زه ځم مدینې ته زما نه زما دوست ګیله کړي زه ځم مدینې ته نو مدینې منورې ته چې راغی که نه نو په مدینه منوره کې یو اختر جوړ شو اختر زنانه د کورونو نه راووتلې ماشومان راووتل وی بلال راغلی دی نن به اذان کوي نو چې بلال رضی الله تعالی ته صحابه کرام راټول شو وی بلاله د نبی علیه السلام دور راته لږ رایات که اذان وکړه وی زه اذان له نه یم راغلی زه صرف دې له راغلی یم زما محبوب ګیله کړې ده زه ځکه راغلی یم زه اذان له نه یم راغلی کسان لاړو حسنینو ته یې وویلو د نبي علیه السلام چې کوم نوسي وو که نه حسن او حسین رضی الله وی تاسو ورته ووایئ نو اذان به وکړي نو حسنین چې راله د بلال رضی الله لاسونه تاو کړو وی کاکاجي ډېره مو د پس راغلی شا به زمونږ د نیکه د یاد تازه کا شا به اذان وکړه نو بلال رضی الله د سترګو نه اوښکې روانې شوې د حسنینو جواب نشم کولی نو چې اذان شروع کو که نه اذان یې کو او په دې کوټو باندې زنانه ولاړې وي او ماشومان ګیر چاپېره ولاړو د نبي علیه السلام دور رایاد شو که نه نو چې کله دې ځایه راغی که نه بلال رضی الله تعالی وی اشهد ان محمد رسول الله ځمکې ته بېهوشه راتاو شو ځمکې ته اذان په نیمه کې پاتې شو نو چې کله په هوش کې راغی که نه نو ما درته نه وویل زه اذان نشم کولی زه څنګه اشهد ان محمد رسول الله وایم ما خو په دې یو سترګه نبي علیه صلات وسلام ته کتل ما ته خو به زما محبوب ناستو نو چې ما به وي اشهد ان محمد رسول الله ما له به نبي علیه السلام جواب راکړو بخ یا بلال نو اوس کوم دی زما جانان ما مو وجنئ ما معاف کوئ او د هغې ځای نه څادر په اوږه واچو او لاړ واپس شام ته لا بیا هلته کې دفن شوی دی هلته وفات شوی دی الله چې کله وفات کېده نو هغې بیبي پې ډېره مینه وه رنګه توره خو بیبي پې ډېره مینه وه چې کله دی وفات کېده نو بیبي چغه کړی وا حزنه وا زما غمونو نو بلال رضی الله ته چف داسې مه وایه چې وا حزنه داسې وایه وا فرحه وا د خوشحالۍ ورځه وی نن بلال روان دی خپلو ملګرو خواله دا خو د بلال دپاره خوشحالي ده ته وایي وا غمه داسې مه وایه نو بعضې وایي چې په شام کې دفن دی بعضې وایي چې اردن کې دفن دی به هر حال نو تا ته بلال رضی الله تعالی عنه بیا دا هغه صحابي دی چې د په دین اسلام کې د دین اسلام دپاره ډېرې سختې برداشت کړي دي وایي چې کمیس به ویسته دا بدن به یې داسې پولی وټول داسې جوړ زخم